मोइन खान साहब د نن موضوع چې کومه ده ستا ټاپک خواته هم بالکل یعنی ته چې کوم ایکسپرټیز لري هغه خواته هم راځو خو لیکن بلوچستان زموږ او تاسو یو دومره غټه صوبه ده چې 50% یعنی نیمه آباد نیمه رقبه ده د پاکستان مطلب دا چې نیم پاکستان بلوچستان ته ویل کېدای شي 46 یعنی شپږ څلوېښت فیصده رقبه لري د ټول پاکستان نو ډېر غټه صوبه ده ډېر د صوبې کې مسایل هم دي ډېر پرابلمز هم دي حکومت بلوچستان همیشه کوشش دا کړی دی چې د کمی آبادی کې او د لو فاصلو کې لري لري فاصلو کې هغه د ایجوکیشن یعنی د تعلیم سہولتونه د هیلث سہولتونه او نور انفراسترکچر سہولتونه دا هر څه ورسي او د فلاح او بهبود چې کوم د خیر او د ښېګړې کوم کارونه دي حکومت په دې کې ګامونه اخلي نو تاسو څه وایي بلوچستان د پاره چې دا کوم قدم اخیستل کیږي د خاص کر ایجوکیشن خواته به موږ راسو دا څومره موږ د بلوچستان د پاره ضروری دي ځکه چې موږ موټو دا ده پړېګا بلوچستان تو بڑھेगा بلوچستان یعنی که بلوچستان سبق وای نو بیا به بلوچستان په مخ باندې دی جی مین صاحب وسنیا صاحب ډیره مننه ایجوکیشن په باره کې کوم سوچ وکړو ایجوکیشن اوس موږ په هایر ایجوکیشن په فیلډ کې یو جی سټوډنټس چې دا کم نالج په سکول او په کالج کې د زده کړې بیا چې د یونیورسيټي لایف پورې راځي د دې هغه بیس نه جوړ جی دی په هغه بیسیک شان نه یو ورشول سوي اوس په هایر ایجوکیشن کې مین شی چې دی هغه ریسرچ دی جی خو موږ په سیمه کې د ریسرچ غ ډیره زیاته کمی ده په دې موږ پی ایچ ډیز به زیاته دي هغه پی ایچ ډیز وکي لیکن د دې چې کم ایکسپرټیز دی هغه نه یوټیلایز کیږي اوس ایجوکیشن معنا هایر ایجوکیشن کې کم زیاته تر چې کم ډیګریز دی ایم ایس دی پی ایچ ډی ده هغه سکولرز به د ریسرچ خاطر راځي مارکیټ کې به ریسرچ کوي هغه د هر فیلډ غي بیا هغه ریسرچ فایندینګز چې دی هغه بیا د پالیسی او خاصه تللی سي اوس موږ خو ایجوکیشن باندې د فندینګ کیږي ډیر شاته کیږي خو په مارکیټ نیډز چې کم شي دی کم په مارکیټ نیډز دی او کم ایجوکیشن چې کم دا کریکولم دی په دې کې څه فرق روان دی جی جی بالکل د دې لپاره څه تاسو په خیال د حکومت چې کوم دا کوششونه دي دا څومره کارګر ثابتېدلی شي تاسو څه نظر دی په دې باندې زما خپل دا دی چې زموږ عام طور د مایند سیټ چې کښنی ستا غټ سي ته کومه پروفیشن خواته زی نو یا ډاکټر دی یا انجینیر دی چې موږ ته د کښنوالي سره اورو لیکن اوس دنیا بدل شوې د پروفیشنز بیخي ډیر دي نن سبا د ملټي ډیسپلینری دور دی نو کلایمټ چینج ټاپک له خو لږ په بعد کې راسو باید چې د سکول لیول سره وکښنانو ته فاینانشل منیجمنت ورکوان ورشول سي موږ چې په سکول کې وو موږ ته فاینانشل منیجمنت د سم نشول کېدی زیاده تر چې موږ ایجوکیشن سټوډنټس ته ملاویږي هغه د جاب مایند سیټ ور جوړي نو ګسر ایجوکیشن موږ د جاب سره ډیر زیاته تړلې دي چې ایجوکیشن ډیګری جاب ایجوکیشن ډیګری جاب نو په دغه ریس کې چې دی هغه د ایجوکیشن چې کوم مقصد دی هغه د لږ شاته پاتې سي نو بالکل مین صاحب کوم سي هغه زموږ د بلوچستان طبقه ده کوم سي مارجنلایزډ ورته ویل کیږي دغه د امپاورمنت د پاره یعنی اکونومیک امپاورمنت د پاره ځکه معاشي تور باندې بلوچستان به ډیر زیات شاته پاته دی خلکو سره روزګار نستا دلته فیکټریان نستا نور معیشت سکم دی هغه لیول باندې نه دی نو د دې د اکونومیک امپاورمنت د پاره ستاسو څه خیال دی چې حکومت کوم ګامونه پورته کوي د لپاره چې دی په نورو دنیا کې انکوبیشن سنټرز جوړی شي چې مختلف کمیونټیز چې دی واغو ته بزنس وروشوي بزنس څنګه کیږي اوس موږ په سیمه کې کم څه ټریډیشنل کاروباري خلک دی هغه نو د کښنوالي کاروبار کړي زسوي خو ایجوکیشن فیلډ کې هغه کم بزنس نه وشور کیږي اوس موږ په ګره صوبه کې یو انکوبیشن سنټر دی موږ په دابیټم یونیورسيټي کې دی کم کې چې مختلف سټوډنټس راځي دا یو بزنس ایډیا دی الته ور سبمیټ کی بیا پینلیست خپل دغه یو پروسس دی بیا هغه ته وشول کیږي چې څنګه خپل دغه کولای اوس موږ هغه
موږ په صوبه کې د جابز اکثره کمی مطلب ډېره کمي ده، جی، بالکل. انپلویمنټ جابز نه کریټ کیږي هغه د وجه چې دوی بیا مطلب بای چې انکوبیشن سنټر دته وای سٹارټ اپ ډیولپمنٹ به چې خلکو ته وروشول سي جی، چې دوی خپل ارننګ څنګه کولای سي جی، اوس یو منیجمنت ایکسپرټس یو مشهور ویډیو ده مهم. د سپنجر د خبره کوي ول مش چې ځوانانو مطلب د 30 کال پورې به تخپل د باس خبر اوري چې هغه څه وای انې ټیپیکل 9 to 5 ماحول دی هغه څنګه وای مطلب د خیر د ولمش په دور کې دا ټرند ول اوس دور چینج دی اوس د دور دی چې الک به 22 23 په د ایجی او دای به انلاین ارننګز مليونز کې دی پیسې ګټي نو وار په وار چې دی اوس لږ خاصه ټرند چینجیږي بای چې زموږ صوبې چې کوم حکومت دی هغه د ګلوبل ایجوکیشنل ټرند سره ځان یو څه بدل کی بالکل اماهنګ کی یعنی جو. هغه رنګ بالکل جو. تا ډیره ښه خبره وکړه نو استاد دې ټولي کومه تا خبره وکړه د بنیادی مقصد دا دی چې مشت اوس د فنی تعلیم او خاتم تک ضروری دی جی. مطلب دا که یو سړی ایجوکیشن حاصلوي جی. نو ایجوکیشن سره سره د لپاره یو فن یو ټریډ کې زده کړه کومه ده هغه ډیره زیاته ضروری ده په دې کتل وایي چې جی جی بالکل د اهمیت څنګه دی بل دې لپاره خو سنټران د شان جوړ شوی مطلب ګورنمنت هغه هم ست ټیکنیکل ان ووکیشنل ټریننګز دی بیوټبس کې دی ورل په دا ګورو شان کې چې دی د ډیر زیات امپروومنت ضرورت دی د اډیټ ضرورت دی د چیک ان بیلانس ضرورت دی جی بالکل لیډر راځو د خواته بلوچستان لکه څنګه سي سټاف فیلډ دی سٹار شوبه ده بلوچستان کې دا وخت مختلف ایشوز موجود دي گو کې حکومت بلوچستان لکه ما سي مخکې درته لډیر لور رقبه ده کنه حکومت بلوچستان مکمل دا کوشش دی چې خلکو ته بنیادی سہولتونه کم دي یا بنیادی ضرورت کم دي هغه ورسیږي خو لیکن د لپاره ډیر لوی کار چې کم دی هغه په کار دی ایشوز بلوچستان کې موجود دي نو په دې ټولو ایشوز کې د نننی وخت مطابق کوم هغه یو شی دی چې هغه ډیر زیات بلوچستان څخه کم دی هغه متاثر کړی دی په کې ستا په خیال کوم یو شی دی چې بالکل زموږ د صوبې د پرابلمز او د ایشوز خبر وکړو خو ظاهر خبره ده زما په نظر یو پرابلم نه دی ډیر زیات پرابلمز بوشتي لرو هغه که د ایجوکیشن په فیلډ کې دي که د سکیورټي په فیلډ کې دي که د کلایمیټ په فیلډ کې دي نو موږ خو ډیرو مسلو ته مخامخ یو په دې کې هیڅ حل نشته خو زه چونکې زه چې د کم شوبې سره دغه کوم نږدې یم هغه دی د کلایمیټ چینج بالکل دی په دې کې راځي موږ صوبه ډیره زیاته ولنریبل ده کلایمیټ چینج ته په دې که سیلابي که زلزله موږ په صوبه کې د هر شي تریټ ډیر زیات دی د کلایمیټ چینج حواله سره نو کلایمیټ چینج یو غټ په امریکا کې موږ ته ګورو کلایمیټ چینج یو لوی تریټ دی موږ ته داغه بعد چې لاندې کم دی هغه نو بیا دغه دی لیک اف گورننس ګډ گورننس نه دی هغه د وجو نقصې به نور خرابې جی نو بالکل دې ځکه کم لکه تاسو خبره وکړه کنه کلایمیټ چینج یقینا موږ له 1992 څخه له خوشحالي سره بلوچستان مخامخ دی دلته واوري نسته دلته بارانونه نسته نو له دې وجې زموږ د ذریعه معاش دوه سیکټر دي یو زراعت دی یو لایف سټاک یعنی مال او مالداري ده دا ډیر زیات متاثر شوي دي نو دا وجه ستا په خیال سره ته چونکې ایکسپورټ کدی باندې خبره وکړي د انګریزي تور دی هغه ته وایي بایو ډایورسټي بایوډایورسټي بالکل اوس بایوډایورسټي کې هر ژوندی شی راځي کاغه فنګس دی وایلډ لایف دی درخت ده پاڼه ده دغه ایجوکیشن یا دا اویرنس مخکې عام طور په خلکو کې دا شی نه مطلب د انسان چې کوم د ژوند طریقه واغه بس خپل د ځان د پاره و نو بایو ډایورسټي ومشتي ته اوبر رسي مطلب دا څنګه بارانونه وسی دا اوبر لاندې چیرې د په مزیک کې دي اکویفایرز دي په دا کې جمع کیږي دلته چې د درختو کټای شروع سو الته لینډ سلایډینګ شروع سو مزیکی وبني ول پریشولې دا رقم چې دا مطلب د کلایمیټ چینج مین مسله خو مشتي دوبو غره پیښه ده چې مطلب په دې کې کلایمیټ چینج لفظ چې استعمال سي اکثره خلک دا شی اسوسییټ کې مطلب دا یو ګلوبل مسله ده اخو دا په دې کې دغه دي لیکن په دې کې
د انګریزي تور دی انثروپوجینیک اکټیویټیز د انسان هم په دې کې ډېر لوی رول دی خاص کل و بایوډایورسټي ته برته لوی تھریټ دی هغه اګریکلچر دی مطلب نن سبا دنیا روانه ده سستینبلټي خواته هر شی سستینبل طریقه باندې دغه باندې خو موږ څنګه یو ایکستریم ته ورسېدلو نو اوس موږ ته ډېر زیاته مشکلاتو ته مخامخ یو کته وګوري ځنګلونه کم سو چې ځنګلونه کم سي نور خامخا دغه ټمپریچر زیاتیږي جی بالکل تا خبره وکړه کنه څنګهونه کم سول جی جی او بلوچستان له بدقسمتۍ څخه 1% ځنګلات لري جی د نور ملک په حساب نورو صوبو کې یا 4% دی یا 5% دی یا پنجاب کې 9% دی لیکن دلته 1% دی کنه خو بیا موږ دې خواته توجه نور کو تا د عوام خبره وکړه دا ولس ذمہواری ده دا ولس څنګه سړی پوه کوي چې تاسو هم دا ذمہواری ده جی جی دا صرف د حکومت کار خو نه دی جی اکثر موږ بلوچستان کې دا یو نیچر زموږ جوړ شوی دی جی چې موږ هر کیسه راخو د ګورنمنت په غاړه کې وراچو جی جی نو که کلایمټ چینج نه موږ دا د ګورنمنت لوجه دی جی. حالانکه درختي موږ کاټو ځنګلات موږ وو نو په دې باندې کتلې راوړېدونکو ته سوې چې دوی کوم ریسپانسیبিলিټي جوړي چې ذمہواری د دوی څه جوړي جی جی وطنیار بای د دې جی. کوېسچن جواب چې دی د دې دوه جواب دي اوس که د اویرنس خبره سي اویرنس باندې خو زما زیاته تر کار په اویرنس باندې دی ته چونکې د میډیا په فیلډ کې تم هغه دی اویرنس راولې اویرنس باندې نور هم ډیر خلک دی هغه لګیا دي ایجوکیشن بذات خود یو اویرنس دی موږ په دا په خلک کې راولو سوکه خلکو ته دا شی ورشيو چې مطلب یا درخت مکاټوي یا ضرورت اشکار لرازو بات کې اشکار باندې گایږو ضرورت زیات اشکار مکوي ځنګل مکاټوي نو د اویرنس امپیکټ چې دی هغه خلک چې څه شعور لري په هغه باندې یو څه اثر کوي د اویرنس چې دی هغه امپیکټ است لیکن هغه د وخت سره راځي